ګرانو قدرمنو مسلمانانو وروڼو، کوم صورت چې ما ستاسو په وړاندې تلاوت کو، دا د قرآن کریم په آخري صورتونو کې دی، لنډو صورتونو کې دی. سورة العصر ورته وایي. امام شافعي رحمه الله چې په څلورو امامانو کې دی، هغه فرمایي که د انسانانو د هدایت لپاره الله جل جلاله صرف دغه صورت نازل کړی وی، نو بس دغه مکافي و. بیا یو سل څوارلس صورتونه او 13 سپارې قرآن پاک او بعضې صورتونه ډېر اوږده دي، هغه خو بیا خود په نور د پاسه نور دی. لیکن که چېرې الله جل شانه د انسانانو د هدایت لپاره دا یو صورت نازل کړی وی، نو دغه کافي و. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. په دې صورت کې الله جل جلاله قسم خوري. والعصر، الله جل جلاله قسم خوري. او چې څنګه بني آدم قسم خوري، دغسې الله پاک هم خپل کلام پاک کې قسم خوړلی مختلفو ځایونو کې. د انسانانو قسم د هغې حکم یو شانی، د الله جل شانه د قسم خوړو حکم بل شان دی. الله جل جلاله نه د هغه نظیر شته او نه په هغه د پاسه بل څوک شته. د انسان دپاره چې کوم قانون دی، هغه د خدای دپاره نه دی. انسان چې قسم خوري، نو هغه به صرف د الله په ذات قسم خوري، په بل چا باندې نه. په بل چا باندې قسم خوړل دا حرام دي. یو سړی د چا بزرګ په نوم باندې قسم اخوري، یا د چا په قبر باندې قسم اخوري، یا په بل یو څیز باندې قسم اخوري، نو دا حرام دي. ځکه چې د انسان دپاره حکم دا دی چې قسم به په هغه ذات باندې خوري چې د هغه نه عظیم او لوی بل څوک نشته. هغه صرف او صرف د الله جل جلاله ذات دی، او دا نور چې څومره دي دا ټول مخلوقات دي. دویم دا چې انسان قسم خوري، هغه په تیره زمانه هم خوري او په راروانه زمانه هم خوري. په راروانه زمانه کې دی قسم خوري چې زه به دا کار نه کوم، او بیا وکړو نو دی حانث شو، ګناهګار شو، دی به د قسم کفاره ورکوي. او په تیره زمانه کې قسم په واقعه تیره شوې ده، دی وایي دا کار داسې نه دی، نو په هغې باندې ګناه ډېره سخته ده، لیکن دنیایي حکم پې باندې نشته دی، کفاره د قسم نشته، ځکه چې هغه تیر وخت دی. یو کار یې کړی دی، دی وایي ما نه دی کړی. دې ته یمین غموس وایي، او غموس ویلی کېږي ډوبېدو ته. یعنې دا سړی په ګناهونو په سمندر کې ځان ډوب کو چې په دروغ یې قسم وخوړو. کار یې کړی دی، دی وایي ما نه دی کړی، یا یې نه دی کړی، دی وایي ما کړی دی، او کفاره یې نشته. بعضې ګناهونه دومره سخت دي چې د هغې حکم دنیوي خدای پاک نه دی ذکر کړی. بعضې حضرات وایي دا د قهر او د غضب د وجې نه دی ذکر کړی. لکه دوه کسان هم جنس پرستی کوي، دواړه نر دي، هم جنس پرستی کوي، د دې حد قرآن پاک کې هم نه دی ذکر، حدیث کې هم نه دی ذکر. دا دومره د الله جل شانه قهر او غضب ته دعوت ورکولی چې الله د ډیر غضب او غصې او قهر نه د دې سزا ذکر کړي نه، خدای برجسته سزا. ځکه علما وایي، بعضې وایي چې دا د دواړو وسوځولی شي، بعضې وایي چې دا د په سمندر کې وغورځولی شي، بعضې وایي دا دواړه د قتل کړی شي، بعضې وایي دا دواړه د رجم کړی شي. نو الله جل جلاله هم قسم خوري، انسان هم قسم خوري.
بیا الله جل جلاله انسان چې قسم اخري داغه نه بد د قسم په باره کې پوښتنه کیږي په ورځ د قیامت او الله جل جلاله چې قسم خوري نو هغه ټول په عدل باندې دی داغه سره ښکلي افعال او کارونه ښایيږي هغه داسې کار نه کوي چې هغه قبیح وي لیکن داغه نه تپوس کول ولا څوک نشته قرآن کریم کې الله پاک فخپله فرمایي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون اس سے نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کرتا ہے اور مخلوق سے اور لوگوں سے پوچھا جائے گا خدای مسئول نه دی هغه نه به څوک تپوس نه کوي چې دا کار دی داسې ولې وکړو ځکه چې هغه د پاسه بل څوک شته دی نه او هغه چې کوم یو کار کوي نو هغه د عدل د حکمت او په علم باندې مبني وي د هغې په شا باندې د الله جل شانه علم وي د الله جل شانه عدل وي د الله جل شانه حکمت وي د حکمت نه خالی ني د عدل نه خالی ني او پاغه پسې کمال له هغه عمل هغه فعل چې الله جل شانه وي کوي نو هغه پسې شاته کمالی صفات تھی دا غي نه هغه فعل پیدا ده د الله جل شانه په اراده سره بل لا چې انسان د خدای د نوم نه علاوه په بل څه باندې قسم نشي خوړلی لیکن الله جل شانه په قران پاک کې په مختلفو څیزونو قسم خوړلی والتین والزیتون په تین انځر ته وایي په انځر قسم خوړلی زیتون هم یو ونه ده میوه هم شته تیل هم شته دی په دې بازار کې ملاویږي زیتون تیل په دې قسم خوړلی الله جل شانه چې قسم خوري نو د هغې مطلب هغه نی چې د کوم د انسان د قسم خوړو مطلب دی بلکې الله جل شانه چې په کوم څیز باندې قسم خوري د هغې اهمیت ته اشاره کوي هغې پسې شاته یو لوی تاریخ وي هغې ته اشاره کوي چې دې ته وګوره دلته الله جل شانه قسم خوړلی په زمانه باندې والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر په دې آیت کې صورت کې 3 آیتونه دي والعصر دا یو آیت دی ان الانسان لفی خسر دا بل آیت الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر دا 3 آیت پړومبي آیت کې یو ټکی دی 2 ټکی دي 2 کلمات دي واو او العصر او الله پاک فرمایي زما دې په عصر باندې قسم وي عصر څه شی دی عصر زمانہ او د مازیګر مز دواړو لپاره استعمالي په عربی کې د مازیګر مستوي صلات العصر او زمانه ته هم عصر وي نو والعصر الله پاک فرمایي په زمانه مې دې قسم وي یا والعصر د مازیګر په وخت مې دې قسم وي د مازیګر دی وخت کې اهمیت ته اشاره ده د مازیګر تاسو به په دې خپل معاشره کې زمونږ په دې ژبه کې دا متل دا به اورېدلی چې کوم کار زر زر ختمېدو والی هغې ته وایي د جمې مازیګر دی او اسم د مازیګر وخت چې کوم دی نو دا ډېر کم دی په نسبت د نورو وخت دا زر ختمېدونکی دی الله جل شانه په عصر په مازیګر باندې قسم خوري تا تنبیه کوي چې ستا عمر په دنیا کې ډېر لږ دی که څه کې زر زرو کګني دا عمر او دا وخت ختمېدو والی دا داسې ختمیږي لکه څنګه چې د مازیګر وخت په ختمېدو دی زر زر ځي نور پروزي نور په افق باندې د اسمان په لمن باندې ولاړ وي بیا لږ ساعت پسې وګورې بیا ډوب شوی دغسې د انسان د دنیا عمر دی ژوند دی دا ختمیږي که په دې کې د څه وکړ وکړه او کني دا د نه روان دی لکه څنګه چې یو سړی واوره خرڅوي د واورې ګټې مخې ته پروت دی واورې اغشتي ده پیسې پې ورکړي دي او نور ته ایښي ده او خرڅوي یې نه نه یې په اوبو کې اچوي نه یې په شربت کې اچوي نه یې په چا باندې څکوي نه یې خرڅوي هېڅ په کار یې رانوست نو تاسو ته ښه پته ده چې دا واوره نور ته پرته ده نو دا به ویلی شي دا به اوبه شي او دا به په ځمکه باندې توی شي د ده به هېڅ په کار رانه شي دغسې د انسان عمر د هغه ژوند د هغه ژواک د هغه صلاحیتونه د هغه قوا چې الله جل شانه ده ته ورکړي دي
او د هغې صلاحیتونو په بنیاد باندې دا انسان اشرف المخلوقات دی. که ده ته کار واغشته خو ټیک ته، که ته یې وانغشته نو دا به ټول ضایع شي، ختم به شي. بیا به دغه انسان سموده پس 80 کاله پس 70 کاله پس 80 کاله پس 100 کاله پس 15 کاله پس دا د آخرت په مقابله کې هیڅ هم نه دی. دا انسان به ختم شي، خاورو د لاندې ولاړ شي. ځکه الله جل شانه فرمایي والعصر، په مازدیګر مې دې قسم وي، یا والعصر په زمانه مې دې قسم وي. او زمانې پسې شاته لوی تاریخ دی. دا دنیا چې آباده ده، لومبی انسان د ټولو انسانانو پلار نیکه حضرت آدم علیه السلام الله جل شانه په خپل دست قدرت باندې جوړ کو، بیا دنیا ته راواستولو. د هغه وخت نه بیا آخري پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړو. په منځ کې انبیاء کرام راغلي دي، او د دې انبیاء قومونه امتونه راغلي دي. بیا د پیغمبرانو خبره بعضې افرادو منلی ده او بعضې نه ده منلی. چې چا منلی ده هغې خپل ژوند قیمتي کړی دی، او چې چا نه ده منلی د هغې ژوند په خساره کې دی. ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، انسان تاوان میں ہے، انسان په نقصان کې دی، په خساره کې دی، په تباهی کې دی، په بربادۍ کې دی. دی بربادیږي، تباه کېږي. دا په زمانه الله جل شانو قسم خوري. یعنې ته لږ ساعت سوچ وکړه د حضرت آدم علیه السلام نه پس چې د کوم پیغمبر په زمانه کې خلق ډیر بیلاری شوي وو، هغه حضرت نوح علیه السلام دی. الله جل شانه داسې قوم ته مبعوث کړی و چې قوم یې په بت پرستۍ کې او په شرک کې مبتلا و. نو هغه وخت نه تر اوسه پورې ته تاریخ وګوره چې انسان تباه شوی دی که نه. د شرک تیرې څومره په دې زمانه کې تیرې شوي دي. دنیا چې کله ناباده ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل مبارک صحابو ته حدیث بیان کو، او وی فرمایل چې هغه ورځ به ډېره سخت دی چې کله حضرت آدم علیه السلام ته په آخرت کې الله پاک حکم وکړي چې ای آدم ابعث بعث النار، ای آدم د اور حصه بیله که، د اور حصه بیله که. لکه یو سړی د خپل غلې نه د چا ورسره حصه یې هغه بیلی. آدم علیه السلام ته به امر ځکه کېږي چې دا د ټولو انسانانو پلار دی، جد دی امجد دی، د ده د اولاد نه ټول پیدا دي. نو حضرت آدم علیه السلام به تپوس وکړي چې یا الله د اور حصه څه ده؟ قال معبعث النار، د اور برخه څه ده یا الله؟ الله جل شانه به ورته وفرمایي ستا په اولاد کې په هرو زرو کې 999 اور ته بیل کو، یو برېده سره 999. یو کم زر کسان دا د اور دي، او یو کس چې کوم دی نو هغه به جنت ته ځي. چې دا ټکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مبارک خولې نه ووتو، صحابه کرام د هغوی ټول سوچ او فکر آخرت ته و، د دوزخ نه بچ کېدو باندې و، د الله جل شانو د رضا او د خوشنودۍ د حصولو، په دین اسلام باندې د عمل کولو، د هغوی سوچ او فکر د ایمان دپاره استعمالېدو، د هغوی ګټې ته هغې ته یې ګټه وي چې هغه د آخرت ګټه وه، هغوی نقصان او تاوان او خساره او خسران هغې ته وي چې هغه د آخرت وه. نو چې کله دا ټکې واورېدو نو صحابو د خولې نه الله اکبر ووتل، او ډېر پکې به ژړا شول، له سترګو نه یې اوښکې لاړې، او د چا د خولې نه چغه ووته. او بیا وی چې یا رسول الله چې په زرو کې یو جنت ته ځي، یو کم زر ځي، نو موږ خو ټول جهنم ته لاړو، بیا بچ کېدل خو ډېر ګران دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ړومبی دا ټکې دې دپاره وکړو چې دی ویریږي، او اصل شی دغه یره ده، د خوف خدا، د الله نه ویره، د الله جل شانه د قهر او د غضب نه ویره، د الله د ناراضتیا نه ویره، د الله د عذاب نه ویره، د قبر د عذاب نه ویره، د حشر د ذلت او رسوایي نه ویره، د جهنم د اور نه ویره. دا په زړه کې پیدا کول دي،
بغیر د دین زما عزتمنو کار نه کیږي. بعض خلکو ته چې مرګ یاد کې نو دی وایي زما خو دې هر څه تراخه کړل. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دنیا د مزې ترخې کوي په مرګ په تذکرې باندې. مرګ یادوه، مرګ یادو تا ته چې الله جل شانه خوشحالي درکړي نو خوشحال شه، خو هغه ساعت مرګ یادو چې مرګ راتلونکی دی، چې په خوشحالۍ کې د حد نه تجاوز ونه کړي. داسې ټکي، داسې عمل، داسې قول او فعل، داسې سوچ او فکر ستا په بدن باندې صادر نشي چې هغه د الله جل شانه د ناراضتیا سبب وګرځي، چې دا خوف وي بیا به ټیک چلی. خوشحالۍ کې ستا سوچ خطا نشي او په خفګان کې هم ته د خدای نه مایوس نشي. یو بزرګ په باره کې راځي چې د هغه کاروبار ډېر وسیع، بیا په سمندر کې کشتۍ را روانې دي د مال ډکې تجارتي سامانو. نوکر رالو خادم غلام، هغه ورته وویل چې صاحب کوم سمندر کې چې کومه کشتۍ سامان را روانو نو هغه ډوبه شو. هغه په خپله مسله باندې ناست و، الله یې یادولو. نو دا خبر چې واورېدو نو سر یې ټیټ کو، بیا یې الحمدلله. بیا هغه کس لاړو، څه وخت پس، هر څومره وخت پس چې بیا خبر رالو وی چې هغه ډومبی خبر دروغ و او مال تجارت بچ دی او کشتۍ ډوبه شوې نه ده. بیا د سر ټیټ کو، بیا یې چې الحمدلله. نو هغه ته تپوس کوي خادم چې صاحب تا په دې دویم ځل باندې الحمدلله وې، په دې خو پوه شو، لیکن په دې ډومبه ځل باندې چې تا الحمدلله وې په دې قضیه زه پوه نه شوم، ځکه چې دا خو د خفګان خبر، د خفګان په خبر باندې سړی انا لله و انا الیه راجعون وي، او د نعمت د حصول په وخت کې سړی الحمدلله وي. اخو خفګان او خوشحالي نه وه. هغه ورته وویل چې ما په دې دویم ظلم د مال په بچ کېدو الحمدلله نه دی ویلي، په ډومبي ځل مې په دې نه دی ویلي، ما چې الحمدلله په دواړو ځایونو کې ویلي دي، تا ما ته ډومبی خبر د خفګان او د غم راورسولو. نو ما سر ښکته کو، سوچ کې پرېوتم چې زه چې د الله جل شانه په یاد کې مشغول وم، په ذکر کې، نو په هغې کې څه فرق خو نه دی راغلی. نو ما خپل زړه ولټولو، په هغې کې فرق نه و راغلی، زما د الله سره رابطه هماغسې قایمه وه، توجه مې خدای ته وه. ما په هغې شکر وویستو چې الحمدلله زما د خپل رب سره، د خپل مولا سره، د خپل پروردگار سره هغه رابطه قایمه ده. او چې کله تا دویم خبر د خوشحالۍ راوړ نو ما بیا دغه سوچ وکړو چې دې سره خو زه چېرته د هغې نه بهر شو، کله سړی د خوشحالۍ کې بهر شي. بیا ما وکتل چې زما هغسې تعلق د خپل رب سره قایم و لکه څنګه چې مخکې و، نو ما دوباره هم په هغې الحمدلله وی. د مال په بچ کېدو، د مال په ډوبېدو هغې طرف ته ما نه دي کتلي. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم، صحابه کرام، د هغې تربیت یې داسې کړی و چې هغې د دنیا خوشحالۍ نه د آخرت خوشحالۍ مقصود او مقدم ګرځولی وي. د دنیا خفګان او تاوان او زیان نه د آخرت تاوان او نقصان مقدم ګرځولی او د دنیا په تاوانونو باندې. نو هغې د خولې نه چغه وویسته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې صبر وکئ، خفه کېږئ مه. تاسو نه مخکې زمانو کې کافر او مشرکین تیر شوي دي، او ستاسو او د هغې نسبت داسې دی چې لکه سپین غویی وي، د هغې سپین غویي په سرمن کې یو توره ټاکی وي، وړه یوه ټاکی توره د نور ټول سپین دی، ویښتې سپین دي. یا تور غویی دی او د هغه په سرمن باندې یو سپینه وړه ټاکی ده. نو د دې سپینې وړې ټاکی نسبت د هغې تورو ویښتو سره څه دی؟ ډېر معمولي دی، ویښته خو ډېر زیات. نو تاسو نه مخکې قومونو کې مشرکین او کافر دا تیر شوي دي، هغه دومره دي چې ستاسو نسبت د هغې سره داسې دی لکه د تور غویي په سرمن کې چې وړه سپینه ټاکی وي، تاسو دومره یې او هغه نور کافر او مشرکین دومره دي. دا تعداد به الله جل جلاله د هغه خلکو نه پوره کوي. صحابه ډېر خوشحال شو.
او بیا فرمایل چې دې سره یاجوج ماجوج را روان دي. دا داسې مخلوق ته چې هغه د خدای نافرمانه دي. دا شمیر به د هغې نه پوره کېږي او د هغې تعداد ډېر زیات دی. صحابه نور خوشحال شو. بیا وفرمایل چې تاسو دا نه خوښوئ چې تاسو په جنت کې دومره یې چې د ټولو جنتیانو په مقابله کې به صرف تاسو څلورمه برخه یې. صحابه الله اکبر وایي. دا یې مایوسه کول نه، په دنیا کې قومونه ډېر تیر شي. بیا وفرمایل چې تاسو به نصف یې. صحابه الله اکبر وایي. به هر حال عرض میں دا کول زما عزتمندو چې الله جل شانه فرمایي والعصر ان الانسان لفی خسر. تیره زمانه کې تاسو وګورئ چې قومونه تیر شوي دي، په هغې کې بعضې داسې وو چې هغوی د انبیاو منلي وه، بعضې داسې وو چې هغوی نه و منلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ته الله جل شانه تیر پیغمبران اخول، بعضې داسې وو چې هغوی سره یو کس نه و. بعضې پیغمبران داسې وو چې په هغوی باندې یو کس ایمان راوړی و، بعضې داسې وو چې په هغوی باندې 2 کسانو ایمان راوړی و، بعضې داسې وو چې په هغوی باندې 100 کسانو ایمان راوړی و، بعضې داسې وو چې د هغوی سره یو لښکر و. او د ټولو نه غټ امت ما د موسی علیه السلام ولیدو، او بیا د موسی علیه السلام د امت نه زیات غټ زما د امت. الله جل شانه دې مونږ په هغه مؤمنانو کې شامل کړي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د نکاح په موقع باندې به دا حدیث وی چې کله به نکاح تړله تزوج الودود الولود فإني مکاثر بكم الامم. داسې زنانو سره نکاح کوي چې هغه د خاوند سره محبت کوي او بچی ډیر پیدا کوي. فإني مکاثر بكم الامم. ځکه چې په ورځ د قیامت به پیغمبران وي، د چا امت به لږ وي، د چا به ډیر وي، د چا به 100 کسان وي، او زه به فخر کوم چې زما امت مسلمانان ډیر دي. خو دا هغه وخت کې چې کله د دې ځای نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی خپل ایمان محفوظ یوسي. والعصر ان الانسان لفی خسر. انسان تباه دی. زما عزتمندو هر یو شی که ته د هغې بربادي غواړې نو د هغې خصمانه د هغې حفاظت چې څنګه د هغې حق دی هغه کول پرېږده، هغه به پخپله برباد شي. تاسو په کورونو کې پاتې کېږئ، د کور د پلستر او د لیو خیال مکو. په چت کې چې کومې برګې او کړۍ او شاتیر لګېدلې د هغې خیال مکو. کور دروازه بنده که، په هغې کې استوګن اوسېږي نه. یو څو کاله پس به دا کور خپله وران شي. ورانولو ته د څه کولو ضرورت نشته، آبادولو دپاره د څه کولو ضرورت دی. که ته ځای آباد ساتې هغې ته به څه کې. ځکه الله جل شانه فرمائے ان الانسان لفی خسر. اگر یہ انسان کچھ کرتا نہیں ہے، اپنی آخرت کی فکر نہیں کرتا، اپنی اصلاح کے بارے میں نہیں سوچتا، جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا، اللہ کی ناراضگی کو اپنے اعمال بد کے بدلے مول لیتا ہے، تو یہ سراسر خسارے میں، گھاٹے میں، نقصان اور تاوان میں. دا انسان به نقصان کې دی به خپله ضایع کېږي. ما تاسو ته وویل واوره په خپله ویلې کېږي، دیوالونه د خټې په خپله راغورځېږي، هر یو شی ورانېږي. بعضې داسې محلات چې هغوی فخر کولو د هغې نوم نشان نشته. قوم عاد چې کومې ماڼۍ جوړولې، یو کس چې به اوچته ماڼۍ جوړه کړه، بل به د هغې نه غټه جوړه کړه چې د دا ماڼۍ زما د ماڼۍ نه ولې اوچته، زما د قصر د نور هم اوچت شي. قوم سمود چې هغوی په غرونو کې توګل کول او کورونه یې جوړول، یو د بل نه مخکې وو، لیکن هغه هر څه دغسې پاتې شو. قرآن په هغې کې څوک پاتې کېږي نه، هغه د آثار قدیمه په طور استعمالېږي. هلته کې انسان بوږنېږي، وخت نشي تېرولی، ولې د خدای عذاب او قهر پرې رالو، خلک تباه شو. یا کور ستا د انسان په ژوند کې وران شي، یا انسان د هغې محل نه لاړ شي. دواړو صورتونو کې تاوان دی. ان الانسان لفی خسر. انسان په تاوان کې دی، خساره کې دی. کومو قومونو چې د پیغمبرانو نه منلي، د نوح علیه السلام په زمانه کې یو لوی او غټ قوم د نوح علیه السلام ونه منله، صرف 80 کسانو منلي وه. هغه د 80 نه علاوه ټول په اوبو سره غرق شول، هلاک شو. تر دې چې د نوح علیه السلام خپل زویم په هغې کې شامل و. 80 کسان بچ شول، ولې دوی د نوح علیه السلام منلي وه، په هغې ایمان راوړی. د موسی علیه السلام په زمانه کې فرعون ته نصیحت کولو. بنی اسرائیل څه کسان یې ځان سره را روان کړل، فرعون او قبطیان هغه ورپسې شول. هغوی سره قوت هم و، طاقت هم و، باغات هم و، ځمکې هم وې. د هغه زمانې چې څومره مال او دولت او ذخیرې وې، هغه ټولې د فرعون سره وې، د موسی علیه السلام سره څه نه.
او بچ شو موسی علیه السلام سره د بنی اسرائیلو، او هلاک شو فرعون سره د خپل قوم قبطیانو په سمندر کې خدای پاک ډوب. چا باندې کاڼي راورېدلي دي، چا سره څه شوي دي. ځکه الله پاک فرمایي زمانې ته وګورئ، شاته تاریخ وګورئ، ان الانسان لفی خسر. او دا ټول هغه انسانانو چې د الله د یاد نه غافل وو، د الله د بندګۍ نه غافل وو. اوس الله پاک د بچ کېدو طریقې مخکې ښیي، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. څلور څیزونه الله جل شانه ذکر کړي دي. د دې وضاحت ته کول غواړم، دا د تباهۍ او د خسران او د زیان او د تاوان نه د بچ کېدو څیزونه دي. په دې کې انسان چې کوم سوچ کوي هغه شی پکې شته او که نه. نن سبا خلق دا سوچ کوي تیل زمین کے اندر ختم ہونے والا ہے، ایسے ملکوں پر قبضہ کرنا چاہیے جہاں پر تیل کے ذخائر زیادہ ہیں. امریکا بل دا کوشش کوي، دا جنگونه د خپل مفاداتو دپاره دي، دا د خپل ځان د حفاظت دپاره دي، دا چاته د امن او د خیر رسولو دپاره نه دي. هغه خلق کمقلتیا کې مبتلا دي چې هغوی وایي چې زما ملک ته دا خلق راشي نو زما حفاظت به کوي. دا د الله نه اعتماد مخلوق طرف ته دی، او د مؤمن توکل او اعتماد په رب باندې وي. چې مخلوق ته اعتماد او توکل واوړي د خدای پاک د هغه بنده مرسته کله نه کوي. که دی وایي چې زه مسلمان یم زما سره نصرت او مدد د خدای ولې نه راځي، دی دروغ وایي، دی غلط فهمۍ کې مبتلا دی. د الله جل شانو د نصرت او د مدد اصول الله پاک په قرآن پاک کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې بیان کړي دي. هغه صرف په حیثیت د قوم مسلمان نه، هغه په نوم مسلمان نه، هغه په عقایدو سره مسلمان، په ایمانی صفاتو سره مؤمن، په کردار او عمل سره مؤمن، په اخلاق سره مؤمن، په معاملاتو سره مؤمن، په معاشرت سره مؤمن. زمونږ معاشرت خطای، زمونږ معاملات په بازار کې په هغه توګه کېږي، دوکې، دړاکې، دروغ، سود او رشوت چې کوم د کافرو دي. د الله جل شانو نصرت نه راځي. ها که الله جل شانو خپل فضل فرمایي هغه بیل شی دی، لیکن په آخرت کې بیا خبره خطرناک. ځکه الله جل جلاله چې د بچ کېدو کوم اصول ذکر کړي دي هغه یاد ساتل پکار دي. د طوفان نه د بچ کېدو، د زلزلې نه د بچ کېدو، د سیلاب نه د بچ کېدو، د مرضونو نه د بچ کېدو. انسان وایي کافر انسان هغه ملک نه راشي چې دا بیماری ده، دلته مسلمان وایي چې بیماری ده، او هغه وایي دا یې دارو دي، دا مسلمان وایي چې او دا یې دارو دي. دا سوچ هم نه کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات او ارشادات دی وخت کې څه دي. حدیث مبارک کې راځي اذا فزعه امر بادر الى الصلاه. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو معامله کې غبراو شو، وریځ براله، توري وریځې براله، سیلۍ براله، باران به ډیر شو، باران به بند شو، بادر الى الصلاه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف دوڑ پڑتے، نماز کی طرف دوڑ پڑتے مستبمن. نور تندر انیو رسول الله صلی الله علیه وسلم جماعت تمنډکا، صحابو جماعت تمنډکا. یو صحابي ښکار ته تلو، هغه وی چې ما وکتل نور تور شو، زه په منډه جماعت ته رالم، کار مې پرېښو. ما وی چې د الله رسول به څه کوي دی وخت کې چې مې وکتل صحابه نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه جماعت ته راجمع شوي دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مز ورکو 2 رکعاته صلات کسوف، د نور د تندر مز، او دومره اوږد مز یې وکړو چې په هغې کې یو رکو وه ډېره اوږده وه، یا 2 رکوګانې وکړې. بعضې صحابه وایي 2 رکوګانې کړي دي. دومره طویل قرات یې کړی دی چې تر څو پورې نور روښانه شوی نو تر هغې پورې د الله رسول په هغه مز کې قرآن پاک لوستو. دا د الله د رسول ضابطه او قاعده دا ده. دلته کې منډه والی کېږي چې کوم طرف ته لاړ شو، نو چې کوم انسان وایي دې طرف ته راځه هغه طرف. دجالي فتنې به همدغسې زما عزتمندو دا خبره ځان سره غوټه کوي. هغه به تا ته شنه باغونه وښیي، ته به په هغې پسې منډې وایي. هغه به تا ته وایي دې طرف ته اور دی، ته به هغې نه ځان بچ کې. د الله رسول فرمایي، حدیث مبارک دی، علماو نه تپوس وکړئ، زه د ځان نه نه ویم چې دجال چې کوم تاسو ته باغونه اوبه ښیي نو دا اور دی، او کوم چې درته اور ښیي دا باغونه دي. هغه چې وایي دا بیماری ده نو دا صحت دی.
هغه چې وایي چې دا صحت دی نو دا بیماری ده، هغه وایي چې دا علاج دی او دارو دی نو هغه زهر دی، هغه چې وایي دا زهر دی نو هماغه علاج دی او دارو دی. هغه تا ته وایي عبادات سره تعلق ختم کا، جماعت سره تعلق پرېږده، قرآن کریم سره تعلق پرېږده، لاس هم ورته مه لګو. په حرم شریف کې قرآن پاک نسخې ټولې ټولې کړې وي، قرآن کریم ته لاس هم مه لګو. هغه دغه غواړي، د الله رسول فرمایي، د الله رسول فرمایي چې هغه وایي چې دا اور دی، دې کې به دې اچوم، دې کې به سوځېږي، همدغه جنت دی، دې طرف ته ټوپ کړه. چې هغه وایي چې دا اوبه دي او شنه باغونه دي جنت دي، هغه اور دی په حقیقت کې. نو زما عزتمندو الله جل شانه څلور اصول خولی د نجات: الا الذين امنوا یو، وعملوا الصالحات دوا، وتواصوا بالحق درې، وتواصوا بالصبر څلور. دا څلور څیزونه ځان سره نن زده کوي. مختصر کوشش کوم، تفسیر ډیر اوږد دی. یو دا چې هغه سړی به بچ کېږي د تباهي او بربادۍ نه چې ایمان یې راوړي. بس الا الذين امنوا، په الله باندې ایمان، د الله په رسول باندې ایمان، الله چې سوی د الله په خبرو باندې ایمان، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم تعلیمات او ارشادات دي په هغې باندې ایمان، الله جل شانه چې د نجات کومې لارې خولې دي د هغې تصدیق کول چې د نجات لاره همدغه ده. د الله رسول الله او د الله رسول چې وایي چې د هلاکت او د تباهي دا لار ده، نو همدغه د تباهي او د بربادۍ لار ده. په دې باندې ایمان. د ایمان مطلب دا دی، ایمان منلو ته ویلی کی. ته چې ډاکټر ته لاړ شې، ته بیمار یې او پوهی چې دا ډاکټر پوهی دی، په خپل فن کې ماهر دی، ته ورته هغه ډاکټر چې کوم کټ وي په کلینیک او په هسپتال کې په هغې پروزي، بیا ډاکټر تا ته وایي چې ستا دا به بیماري ده، نو که تا ته پته نه ته وایي چې ته یې منې چې ډاکټر وایي نو دا، بیا ډاکټر تا ته وایي چې ستا به اپریشن کول غواړي، نو ته ورته تیار یې، ټیک ده اپریشن کول غواړي. ستا په ډاکټر باندې چې هغه انسان دی لیکن هغه په د خپل میدان کې دا خبرې لوستې دي، په دې باندې پوه دی، په ده ته اعتماد کې، حالانکه هغه خطا کېدی شي. او دا ځکه زه د خپلې بیمارۍ دپاره مختلف الله جل شانو دې ټولو ته اجر ورکړي، ډاکټران دلته رالل د شوګر دپاره، خو کله دومره تضاد وي د هغوی په بیاناتو کې چې یو څه وایي بل څه وایي. یو وایي انسولین استعمال که، بل وایي مه استعمالوم، یو وایي دا شی استعمال که، بل وایي دا شی استعمال که. نو دې نه معلومه شي چې ډاکټر خطا کولی شي، انسان دی، لیکن ته پې دومره اعتماد وکوي چې په 15 لک او 6 لک روپۍ پنډ پیسې هم ورته ورکې او د هغه په کټ کې سملې او هغه ته وایې چې څنګه زما سرمن پرې کې، خېټه مې شلې، هغسې وکړه، په هغه باندې ته اعتماد کې. دې ته منل وایي، ته یې منې، لیکن دې کې خطا شته. د الله جل جلاله منل ایمان، هغې د دې نه زیات اعلی، په هغې کې زرمه برخه، لکمه برخه، اربمه برخه هم خطا قطعا نشته، په هیڅ یو حد کې پکې خطا نشته. هغه وایي چې دې کې د نجات او صحت دی، نو په هغې کې نجات او صحت دی. هغه وایي چې دې کې د بیماری ده، نقصان دی، تاوان دی، زیان دی، په هغې کې د نقصان دی. دلته الله پاک فرمایي ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، مگر هغه بچ دي چې چا ایمان راوړی. ایمان، نو خپل ایمان زما عزتمندو مضبوط ساتل پکار دي. په الله باندې ایمان، د الله په وعدو باندې ایمان، د الله په خبرو باندې ایمان، د الله په رسول باندې ایمان، په فرښتو باندې ایمان، په قیامت باندې ایمان، قیامت شته، حساب کتاب باندې ایمان، د قبر نه دوباره پورته کېدو باندې ایمان. دا خو د کافر سوچ ته نظریه ده چې هغه وایي خاورې شو بس ته لاړو. یو مومن مسلمان هم دا نه وایي چې انسان ختم شو بس، نه، د قبر نه و بیا پاسي. نفخه ثانیه په دویم ځل چې شپېلۍ پوک والی شي، بیا به ټول خلک د قبرونو نه پاسي. په دې باندې ایمان دی. او بیا آلته دنیا بدله ده، آلته به فیصلې په بله طریقه کېږي، آلته به په دین باندې، په اعمال صالحو باندې، په ایمان باندې فیصلې کېږي، په مال او په دولت او په بدماشۍ او په جبر او په ظلم او په زور زیاتی او په پرو جنبو باندې فیصلې نه کېږي هلته. الا الذین آمنوا، نو په ورځ د آخر باندې ایمان، په جنت باندې ایمان، په دوزخ باندې ایمان. جنت شته او په هغې کې به هغه کسان ځي چې چا ایمان او اعمال صالحه اختیار کړي، رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې تللی.
او جهنم باندې ایمان چې په هغې کې اور دی او دې کې به هغه خلک ځي چې چا د پیغمبر نی منلي د الله نی منلي په شیطان پسې تلي نو شیطان به هم جهنم ته ځي او دی به هم جهنم ته ځي. الله دې مونږ وساتي. الا الذین آمنوا یو وعملوا الصالحات دویم دا چې عمل صالح کوي، نیک عمل کوي. زما عزتمندو عمل او فعل کې فرق دی. فعل عمل هغې ته وایي چې په قصد او ارادې سره یې کوي، او فعل هغې ته هم وایي چې په ارادې سره یې کوي، او هغې ته هم وایي چې بغیر ارادې نه تا نه صادر شي. یو سړی په کوټې په چت باندې وده او د هلته نه د بلۍ نه راپرېوتو ښکته، نو دا د ده فعل دی، عمل یې نه دی. ځکه چې دی کله دا نه غواړي چې زه دې پرېوتی ما دې ټوپ کې ټوپ وهلو سره مرګ هم شته، جوبله هم شته، هډوکي ماتېدل هم شته، هډوکي وتل هم شته جوړونه. دا څوک نه غواړي. دا فعل دی، عمل نه. د حیواناتو کارونه چې څومره دي دا افعال دي، عمل نه دی. ځکه چې هغه په ارادې سره دي، لیکن هغه په ښه او بد پوهېږي نه، هغه مکلف نه دي. نو عمل صالح او صالح عمل څه ته ویلی کېږي؟ نیک عمل. نیک عمل هغه دی چې الله او د الله رسول هغې ته نیک ویلي، نه ده چې چا انسان نارینه زنانه دې ته نیک وایي. نن سبا په معاشره کې ډېر څیزونه د رسم و رواج په بنیاد باندې هغه خلک په هغې باندې عمل کوي او خپل اسلام او مسلمانی هغه ګڼي، حالانکې هغه د الله په نږدې د الله د رسول په نږدې نیک عمل نه دی. په هغې باندې هېڅ نشته. مونږ طرف ته متل کېږي وایي هندو ستړی خدای ناراضه. الله جل شأنه د مونږه د هندوانو د طور طریقو نه وساتي، او الله جل شأنه د مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع په هر یو کار کې نصیب کړي. لیکن کله یو عمل داسې په معاشره کې خلک یې کوي، د هغې ثبوت نه قرآن پاک کې شته، نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې شته، نه صحابه کرامو کې یو کس هغه کار کړی دی، نه په اجماع کې شته، نه د ائمه مجتهدینو په اجتهاد کې شته، نه زمونږ په اسلافو کې خیر القرون کې چې هغه د صحابو زمانه، د تابعینو زمانه، د تبع تابعینو زمانه د په هغې کې د هغې ثبوت شته، خلک یې کوي. هغه عمل صالح نه دی. مونځ به نه کوي، هغه کار به کوي. روژه به نه نیسي، هغه عمل به کوي. فرایض به نه کوي، هغه کار به کوي. زکات به په فرض دی، هغه به نه ورکوي او هغه کار به کوي. غلط لار به یې نیولي، هغې ته عمل صالح نه وایي. عمل صالح هغې ته وایي نیک عمل چې الله او د الله رسول هغې ته نیک عمل وایي. دین اسلام کې د هغې غټې ستنې دي: اقام الصلاة و ایتاء الزکات و صوم رمضان والحج، لا اله الا الله محمد رسول الله، شهادت، مونځ قایمول، زکات ورکول، روژه نیول، حج کول. دا ستنې دي او د دې نه علاوه ډېر اعمال دي، فرایض هم شته، واجبات هم شته. نو یو دویم شی عمل صالح. وتواصوا بالحق. دریم شی د بچ کېدو نسخه هغه تواصي بالحق ده. تواصي بالحق. تواصي څه ته وایي او حق څه شی دی؟ حق د الله جل شأنه هغه دین چې د وحي په ذریعه په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل کړو، دی ټول دین ته حق وایي. د دې وصیت کول تواصو باب تفاعل نه ده، او باب تفاعل علما او طلبا په دې مجمع کې ناست دي، دا د جانبینو نه وي، د دواړو اړخو نه وي. ته ما ته وصیت کو، زه به تا ته وصیت کو. یا هغه فعل چې هغه د دوو کسانو په منځ کې صادرېدی شي، یو کس ځان ته هغه نشي صادرولی، هغې ته تواصي ویلی کېږي. لکه یو کس چې نصیحت کوي، نو نصیحت کوونکی به هم وي، نصیحت باندې عمل کوونکی اورېدونکی به هم وي، نو الګ به کار کېږي. یو کس یو عالم چې دین چاته ښیي، نو معلم دین بیانونکی، تعلیم ورکونکی به هم وي، متعلم او دغه علم زده کوونکی به هم وي، هله به دا کار کېږي. یو کس چې چاته غلطې لارې نه د باطل نه حق لاره ښیي، نو دا حق بیانونکی به هم وي او هغه حق اورېدونکی به هم وي، هغه به ځان سره غوټه کوونکی هم وي، په هغې به عمل کوونکی هم وي. دا د دواړو اړخ نه دي. تواصوا بالحق. تواصي بالحق. بعضې خلک وایي
چاري یو سړی په خپل قبر کې سمولي نه زما عزت منو مسلمان معاشره هر یو قوم یو ځای پاتې کېږي ځان ته نه دا انسان د انس نه دی بغیر د یو بل د تعلق نه بغیر نشي پاتې کېږي ما ته ستا ضرورت دی تا ته زما ضرورت دی گاهک ته د دکاندار ضرورت دی دکاندار ته د گاهک ضرورت دی مالک مکان ته د ګلکار ضرورت دی ګلکار ته د مالک مکان ضرورت دی دغسې مسلمان هغه چې خپل اسلام آباد ساتل غواړي خپل دین په معاشره کې نافذول غواړي د هغې طریقې همدغه دی چې دی به تواصي بالحق کوي دا منبر نه د محراب نه چې کومې مسلې او کوم بیانات کیږي تاسو ته علما ائمه او خطبا حضرات کوي دا هم په تواصي بالحق کې شامل دي تاسو نه زه تپوس کوم چې سوچ وکړئ الله جل شانه د هغه ورځ موږ ته نه ښیي چې په کوم ځای کې جومات بند شي مدرسه بند شي علم بند شي تعلیم بند شي نو دلته به دین باقی پاتې شي قطعا نه سړی خپل ایمان نشي محفوظ کولی اعمال صالحه پیژندی نشي نو په هغې به عمل څنګه کوي هسپانیا سپین چې اوس هم شته یو زمانه کې د مسلمانانو حکومت و په هغې کې اوس د هغه مسلمانانو اولاد اسلام پیژني نه چې اسلام څه شی دی ړومبی په هغې کې څه وشول علما د هغې نیول شروع شول قتلول شروع شول دویم مدرسې بندې شوې دریم جوماتونه بند شول چې مدرسه بنده شوه جومات بند شو د الله نوم غشتل بند شو د الله جل شانو د دین تذکرې بندې شوې د دین د علم تذکرې بندې شوې تواصي بالحق حق بیانونکي بند شول حق اوریدونکي بند شل دین ختم شو اوس د هغې نسل در نسل هغه خلک هلته اوس هم پاتې کېږي په هغې کې د هغه مسلمانان چې کوم اول مسلمانانو د هغې اولاد شته لیکن هغې اسلام پیژني چې اسلام دی څه شي نو دریم شی تواصي بالحق د حق وصیت یو بل ته کول صحابه کرامو چې به یو څو ورځې تېرې شوې نو بیا به صحابي بل ته لاړو ورته به یې چې ما ته لغونې وصیت وکړه نصیحت راته وکړه یو به یو ته تلو بل به بل ته تلو ابو بکر صدیق رضی الله عنه خلیفه اول حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خلیفه ثانی امیر المؤمنین دا حضرات بم تل نورو ته شرم هغې په دې کې نه محسوسولو حیا او شرم په خپل ځای دی په دین کې نه د دین یو مسله یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو صحابیه راله هغې تپوس وکړو چې یا رسول الله انصاري زنانه وه یو زنانه خوب وویني او په خوب کې احتلام وویني په دې باندې غسل شته او که نه نو ام المؤمنین د پیغمبر علیه السلام بیبي ولاړه وه هغې مخ پټ کو مخې بل طرف ته واړلو ورته ویې ښځې دې وشرمولې داسې تپوس څوک کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دا خو هغه د خپل دین په باره کې تپوس کوي ځان پوهېږي مسلې سره یې تعلق پیغمبر علیه السلام په هغې بد ونه ګڼل جواب یې ورته ورکړو نعم اذا رأت الماء نعم اذا رأت الماء او چې کله دا اوبه محسوس کی تری نو بیا پې غسل شته چې تری نه وي بیا پې نشته نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې مونږ د دین په معامله کې شرم محسوسو دا سوالونو جوابونه سلسله چې دلته شروع شوې دا دې دپاره ده چې دې کې هغه شرم هم ستاسو په خپل ځای محفوظ پاتې شي تپوس هم وشي ځکه چې کاغذ راشي په هغې باندې د چا نوم ني د چا تذکره ني سوال وي د هغې جواب ورکړی شي لیکن ما ته هر کس ته پکار دی چې زه د خپل دین باندې د ځان پوهولو دپاره داسې کس ته لاړ شم چې هغه پوه وي هغه عالم وي هغه نه زه تپوس وکړم د معاملاتو په باره کې د عبادت په باره کې خپل مس سم کم خپل اودس سم کم رسول الله صلی الله علیه وسلم خلفاو حضرت عثمان ابن عفان ذوالنورین رضی الله عنه په مدینه منوره کې د مسجد نبی سره بهر جنایزې چې کوم ځای کې دی هلته به کېناستو خلکو ته به یې راغونډ شئ بیا به یې چاردام وکړو او بیا به وی چې د الله رسول به داسې چاردام کولو دا چې بادشاه وقت خلیفه ټوله دنیا ته یریږي او خلکو ته د چاردام طریقه ښیي ځکه چې دا اهم شی دی دا څیزونه مونږ معمولي
حضرت علی کرم الله وجهه کوفه کې دار الخلافه د کوفی سره رحبه یو وسیع میدانو د جمعات نه بهر وروته بیا به اوبر وغوسته بیا به چاردام کولو خلق بټول ولاړو به ما ته ګوري چې چاردام به ختم کو بیا به چې د الله رسول الله سي چاردام کو حضرات حسنین د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوسی حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله عنهما یو ځل دواړه رونه په لار روان دي یو سړی د ولی په غاړه ناست دی او بدی هغې سره ناست دی او دس کوي او داسې خطا کولو مونږ دا خبر نن سبا د کور د خپلې ښځې د خپلو زامنو د خپلو لوڼو په باره کې دا خبر نه اخلو چې د هغې مونځ څنګه دی د هغې د طهارت طریقه څنګه ده په دې باندې پوه دي که نه دې ته تواصي بالحق وایي د دین متعلق چې څومره معاملات دي هغه ټول سړی ولیدو اودس کوي خو اودس یې خطا کولو نو دا دواړه حضرات د رسول الله صلی الله علیه وسلم نصي دي څومره ښکلې طریقې د پویولو اوس یو بل ته وایي چې دا سړی پویول غواړو دا خو زمونږ نه مشر دی خو دی به پویو څنګه مونږ خو کشران یو نو سوچ یې وکړو په دې طریقه به پوی کړو نو طریقه یې دا وکړه چې یو په دې دواړو کې کېناستو او هغه مشر ته وایي چې صاحب زه چاردام کومه ته وګوره چې زما دا طریقه د چاردام ټیک ته او که خطا ده هغه ورته وایي هغه ورته کتل نو ده په هغه طریقه باندې اودس وکړو چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم کولو 3 ځله لاس ووینځل بیا 3 ځله خوله کنګاله کړه بیا 3 ځله پوزه کې اوبه واچولې اول کوم اندام وړاندې کړی دی بیا کوم په کومه طریقه باندې کړي دي لپه یې چولې ده که چونګ یې چولې ده ټول هغه طریقه یې وکړه بیا هغه ته وایي چې څنګه زما د اودس څنګه دی نو هغه ورته وایي بچی ستا اودس ټیک دی زما خراب دی غلط دی اصلاح یې وشوه د الله رسول معمولی څیزونه بیان کړي دي یو کافر یهودي یو صحابي ته مخې ته رالو هغه ته وایي چې ستاسو دا پیغمبر خو عجیبه سړی دی وی ولې وی تاسو ته د بول و براز طریقې هم ښایي چې بول کې نو داسې به کې داسې به شا کېنه داسې به مخ کېنه په دې طریقه به کې داسې ځای کې به نه کې د بولو په باره کې مختلف روایتي قبلې ته به نه مخ کې قبلې ته به نه شا کې په داسې ځای کې به نه کې چې اوچت یې هغه بول ستا د لاندې راځي په داسې ځای کې به نه کې چې د هوا رخ وي د هوا سره سړي کې ستا کپړو بدن باندې بروزي په داسې ځای کې به نه کې چې ځمکه سخته وي او هغه دارې بیا واپس راځي په تا باندې بروزي ابو داود کی حدیث تے فلیرتد لبولی جس کسی کو پیشاب کی ضرورت پیش آئے تو وہ اپنے لیے جگہ بنائے پہلے جگہ بنائے زیج جوړ کی چې دی او دسمات هغې کې کوي چې دا ساس کې په ده نه پروزي یو لطیفه هم درته وکړم یو کلي ته یو مولانا صاحب راغلی و پخوا به خلکو چې عالم به رالو هغه ته به مولود شریف وي مولود شریف نو مولانا صاحب راوستی او نو یو کس روان دی جماعت ته ځي نو بل کس ته وایي پیژنګلو یو وایي چې هلکه راځه جماعت کې مولود شریف دی مولانا صاحب راغلی دی چې خبرې یې واورو دی چې ته نو تلی دی رالو نو چې بیان کې کېناستو مولانا صاحب دا حدیث بیانولو دا ما چې اوس کوم بیان کو چې کله یو سړی اودس ماتی کوي نو داسې ځای کې دی کوي چې ځمکه سخته نی چې ساس کې په ده نه راځي او چرته شګه مګه دی وګوري خوره په هغې کې دی بول کوي چې هغه سړي کې نه راځي ده چې دا حدیث واورېدو نو پخوا خو صادق خلک و چې کومه خبره به یې واورېده په هغې به یې عمل کولو نو چې واپس لاړو نو بیا به یې ځان سره په صادر کې زمینداره کوله یا چې چرته به تلو د پټي نه بل خوا نو بیا به یې صادر کې ځان سره شګه ګرځوله نو چې چرته به اودس ماتی ورلو نو یو چونګ شګه به یې راواغېشته هلته به یې واچوله بیا به یې په هغې کې بول کول چې سړي کې نه راځي نو بیا یو ځل چا ورته ووایي چې مولود شریف راغلی دی څه زمانه پس وی جماعت ته راشه نو ده ورته وایي بس دی دا یو غوټه ماته ډېره د نورې غوټې نه شم ګرځولی داسې کلکې نیولی او هغه حدیث په هغې باندې عمل کو نو دې صحابي ته یو یهودي وایي چې ستاسو دا پیغمبر عجیبه سړی دی حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه ته وایي هغه ورته وایي چې نعم وی مونږ ته هر څه خولي مونږ ته دا هم وایي چې بول و براز کوئ قبلې ته شا کوئ ما مخ کوئ ما او چې کله ځئ نو ځان سره 3 لوټې اخلئ په 3 لوټو باندې استنجا کوئ او دا کوئ او دا کوئ ټولې طریقې ورته وښولي دې ته وایي تواصي بالحق زما عزتمندو په معاشره کې دین قایمیږي په دې شکل باندې په کور کې د کور مشر خپله بیبي خپل اولاد
لوڼه زامن هغوی ته به د دین تواسی کوي، تلقین، هغوی به اوري، هغوی به پې عمل کوي. وتواصوا بالصبر، او بل د صبر تلقین. صبر په 3 قسمه دی. یو دا چې کله انسان نیک کارونه کوي نو د خواهشات او د نفس نیک کار کول نه غواړي. مز کول چې څوک مز نه کوي، هغه ته دا مز دومره ګراني ته به وایې غر ورته په سر کیدي څوک. نفس نه غواړي. نفس کے خواہشات کو کچلنا اور اللہ کا فریضہ ادا کرنا یہ صبر ہے. نفس کے خلاف کرنا یہ صبر ہے. حبس النفس علامہ تکرہ، د نفس صبر تعریف دا دے. حبس النفس علامہ تکرہ، نفس ایثارول په هغه سیزونو باندې چې کوم سیزونه نفس نه خوښوي، هغې ته صبر وایي. د صبر مونږ هم یو ټکی معنا زده کړې ده، لیکن صبر په څو قسمه دی. یو دا چې ستا زړه نه غواړي چې ته موزه کې، نفس ته نه غواړي، خواهشات ته نه غواړي، ته به موز کې، دا صبر دی. یو بل ته د صبر تنقیل کول، هغه تلقین دا دی چې ته ورته بچې موز ته ځه، په موز کې ډېر لوی خیر دی. موز نه کول ډېر لوی ګناه ده، ګناه کبیره ده. چې موز کې نو بیا نور اعمال به ستا څومره چې دي هغه به د موز باندې مرتب کېږي، چې موز دې ښي نور اعمال به دې ښي. دا د صبر تلقین دی، او په دې کې لوی اجر دی. او به یخې دي، ساړه دی، خیر دی، خو موز کوه، موز فرض دی. او به ګرمي دي، اوړی دی، ګرمي ده سخته، خو موز کوه، موز فرض دی، موز مه پرېږده. یو بل ته تواصوا بالصبر. دویم د صبر قسم دا دی چې کوم ګناهونه او معصیات ستا نفس په هغې اموخته شوی دی، هغه خوند ورکوي. سود خوند ورکوي، رشوت خوند ورکوي، دروغ وینا خوند ورکوي، دوکه خوند ورکوي، چاته ازار رسول دا خوند ورکوي. بعضې خلک داسې هم هغه څیزونو نه ځان ساتل، نفس ایثارول، صبرول نفس، دا هم صبر دی. ګناهونو نه ځان ایثار، شراب اسکل، شراب یې پرېښول، سود یې اخېشتو، سود یې پرېښو، ډېر ګراني، د دې صبر تلقین کول. صبر وکړې، صبر علاج څه دی؟ صبر. مونږ صرف او صرف صبر دې ځای کې استعمالو چې څوک مړ شي، د چا بچی مړ شو، صبر کو. نه په هر ځای کې دا صبر دی. او دغه وخت کې صبر دا دی چې د خولې نه داسې خبره راونه باسي چې الله جل شانه باندې اعتراض جوړ شي، یا په زړه کې داسې اعتقاد را نه ولي چې په خدای پاک باندې اعتراض جوړ شي. یو سړی و زموږ په کلي کې، د هغه ګاڼۍ وه، ګاڼۍ نمبر یې و. نو چې څنګه چې په پخېدو شو، دغه وخت کې باران شو. چې باران دی وخت کې په شیبو باران شروع شي نو ګونډه ټوله خرابه شي. نو علیاذ بالله ثم علیاذ بالله وایي نقل کفر نه باشد. ناپوهه و، هغه ودرېدو، وی یا الله چې یو 10 کناله ګني ستا وی نو تا ته به پته لګېدلي وه. علیاذ بالله دا اعتراض دی په خدای باندې، یعنی تا ایله بیله زما په ګنو باندې باران وره. دا اعتراض علی الله، دې سره سړی کفر ته ځي. دا یو لطیفه ناپوهه و، جاهل و. د هغې وجه دا وه چې ناسته پاسته یې داسې خلکو سره نه کوله چې هغوی نه یې څه زده کړی وی. نو تواصي بالحق، د حق وصیت کول. تواصي بالصبر، د صبر وصیت. دریم قسم صبر دا دی چې کله په انسان باندې یو تکلیف راشي، مصیبت راشي، په هغې کې د صبر تلقین کول، چې د خولې نه ګډه وډه خبره راونه باسي، په زړه کې د غلط خیال را نه شي. مصیبت او تکلیف په وخت کې بیماری پې راغله، فصل یې تباه شو، بچی مړ شو، حادثه وشوه، نوکري لاړه، مال یې تباه شو. دا الله جل شانو دا دنیا پیدا کړي داسې ده. قرآن کریم کې الله جل شانو فرمایي چې الله پاک به تاسو ازمایي بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. لوږه به در باندې راځي، مال به تباه شي، نفس کور کې به دې مړي وشي، یو بچی دې مړ شو، بل مړ شو، بل مړ شو. چې صبر وکړي الله جل شانو اجر درکړي. د الله رسول یو ځل زنانو ته فرمایل چې د چا 3 ماشومان په بچپن کې وفات شوي، نو دا 3 ماشومان به د دې مور او پلار د جنت ته د بوتلو ذریعه ګرځي، داسې به یې راکاږي، او د الله جل شانه په زور سفارش کوي چې یا الله زما د مور او پلار جنت ته نه باسي. نو چې ماشوم بچي باندې صبر وکړي، د هغې د اجر دی چې په لوی باندې، ځکه چې لوی خو د کار کسب دی، اوس هغې خو خود اجر. نو زما عزتمندو عرض مې دا کولو چې نن سبا د 4 اصول دي. اسې انسان هلاکت او تباهي کې دی.
مال نشي بچ کولی، جیداد نشي بچ کولی، ډلې نشي بچ کولی، پراو جنبۍ نشي بچ کولی، عہده او منصب نشي بچ کولی، دا غیارو په نقش قدم باندې تلل، د هغې خبرې منل، دای نشي بچ کولی، هیڅ یو شی نشي بچ کولی. د بچ کېدو صورت صرف او صرف دا دی، او د هغې نه علاوه تباهي او بربادي ده. ټیک ته په دنیا کې به دې مزې چرچې والي، خو په قبر کې بیا ټول سراسر تاوان دی، په حشر کې ټول تاوان دی. او د هغې نه د بچ کېدو صورت د ایمان، اعمال صالحه، تواصي بالحق، یو بل ته د حق خبرې تلقین کول، او تواصي بالصبر چې کوم په هغې کې تکلیف راځي په هغې باندې صبر کول. الله پاک دی موږ د پخو خبرو د عمل توفیق راکړي. واخر